أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. دا کومې خبرې چې شروع دي په دې کې که یو نیمه چاته راشي نور ټولې خبرې مونږ کړي دي، خو سږکال ما اراده دا کړې وه چې زه سرسري په دې نظر اړوم. نو دې ته وایي تعوذ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دې ته وایي تعوذ. او د تعوذ معنی دا د الله رب العزت په پناهی کې ځان ورکول، چې منګه ځان د الله په پناه کې ورکو نو د شیطان د وسوسو نه به من خلاص، بلکې من الجنة والناس، د پیریانو د شیطانانو نه به هم خلاص شو او د جناتو د انسانانو د شیطانانو نه به هم خلاص شو. او چې کله موږ ځان د الله په پناه کې نه ورکړی نو کله به موږ د شیطان جن شکار کیږو او کله به د شیطان انس شکار کیږو. نو د دې لپاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا ویل پکار دی. دیتا تعوذ وی او دیتا استعاذہ هم وی. استعاذہ دیتا استعاذہ وی، دیتا تعوذ وی. یو لوی تعلیم یافته سړی و نو هغه دا خبره کوله وی دا توز تاله درځي توز ناغبل ورته توز څه شی دی؟ یو عالم یې تپوس کړی دی دا سره توز وکړي دا توز څه دی؟ هغه وی توز نه تعوذ. نو هغه ته یې ته څه وی زه انسپکټر صاحب یم چې ته تعوذ ته توز وی توز. نو دا توز نه دی دا تعوذ دی. بعضې ناپوهه خلک یې که نه وایي اظهار تشکر. نو اظهار تشکر سره یا اظهار شکر وایا یا تشکر وایا، بس اظہار تو ضرورت 4 بجے سے 5 بجے تک دا سی وایا یا وایا 4 بجے تا 5 بجے. ندی بوئی 4 بجے سے تا 5 بجے تک تارا ہے تک تو ساجت ہے تک سے تا جت دیر غلطیاں نہیں دی کی لوی غلطیاں دي خو څوک د هغې د لرکولو کوشش نه کوي. یا وایي زه ستا ممنون مشکور یم. نو هلکه ممنون خو یې ټیک ده احسان منې که خو دا مشکور څنګه؟ مشکور خو مطلب دا دی چې تاسو زما شکر وباسئ. د اظهار تشکر مو آیا اظهار شکر وایا یا تشکر وایا. دغه شان ممنون وایا خو مشکور مو آیا، مشکور بځای شاکر وایا. ځکه مشکور هغې ته وایي چې د چا شکر ادا کولی شي هغه ته مشکور وایي. نو ته خو د دې خلکو شکر ادا کوې، ستا خو څوک شکر نه ادا کوي. نو ته څنګه وایې چې زه مشکور یم؟ ممنون صحیح دی چې لکه تاسو زما سره ښه وکړو احسان یې وکړو زما سره. امام اعظم رحمه الله مسله ولیکئ. امام اعظم رحمه الله
آغا وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د قرآن د شروع کولو نه مخکې سنت مؤکد دي او ائمه ثلاثه وی چې دا اعوذ بالله تعوذ ویل د قرآن د شروع کولو نه مخکې چې قرآن ته کښېنې نو دا واجب دي خو سنت مؤکد او واجب کې دومره فرق نشته سنت مؤکد هم لازمي او واجب هم لازمي دوه خبرې یو شان دي نو پته ولګېدا چې د قرآن راواخلې او تلاوت کې یا درس و تدریس وغیره نو د دې نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل چې دي نو دا یا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا ویل چې دي نو دا واجب دي یعنی لازم دي دا ولې ځکه الله وی اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم او د دې لپاره راوړو مدني صاحب سورہ اعراف آیت نمبر 200 پارا نمبر 9 سورہ اعراف پارا نمبر 9 آیت نمبر 200 مان لگا دانی کی سورہ اعراف آیت نمبر 200 دقیقے گورا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان او کچریم وسوسه کوي تاتا رسی تاتا سوسوسه من الشیطان د شیطان نه طرفا نزغن سوسوسه فاستعذ بالله پس پناه غواړه د الله انه هو السمیع العلیم یقینا هغه چې دی اوریدونکی دی العلیم او پوهه دی په هر څه باندې انه هو السمیع العلیم اغا پوها دے پار سبانیم نو دا تاستا ویلے شو چې دا الله دا تعوذ یعنی دا اعوذ بالله ویلو حکم کړی دی اوس دلته کې انه هو السمیع العلیم دی نو دا چې هم ویلی شي چې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دلته دا سمیع او علیم پکې هم راغی نو خوش وکړه پیدا وکړه هغه سمیع او علیم پکې هم راغی نو پیدا وکړه خوش وکړه بلا سورہ فصلت مگورا مدنی سے تغیر پارا ها دا وګوره
سوره فصلت او یا سوره مومنو. دا پدې کې وګوره آیت نمبر دا دې آیت نمبر 36 او پارا نمبر 24. سوره مومن نو خدای پاکا سوره دنا ورګه اوس پر شي سورۃ زمانه او خیر ورشه وسوش سوره حم میم السجده ده ها غلط شو. سوره حم میم السجده آیت نمبر 36 او پارا نمبر 24. آیت نمبر 36 پارا نمبر 24 و اما او سوره فصلت یا سوره حم میم السجده. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ او کچری ورسیگی تاتا د شیطان د طرفا وسوسه فاستعذ بالله نو پناه غواړه د یو الله انه هو السمیع العلیم یقینا هغه اوریدونکی دی پوه دی خبردار دی په هر څه باندې. نو ګوره تعوذ ویل پکار دی ښه. دغه شان سوره نحل بوګوره خامخام سوره نحل دغه شان سورۃ النحل سورہ نحل آیت 93-91 کم سمجھ رہا ہوں. سورہ النحل دارے گورا آیت 98. سورہ نحل آیت 98 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پس کلا چیتل ولی قرآن فاستعذ باللہ نو پس پناه غواړه د الله من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه. وګوره نو دلته دی من الشیطان الرجیم نو اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. نو هغه د فصلت آیتو او د سوره اعراف آیتونو کې السمیع العلیم ورسره ملګری کا دا غینا او دلته وی فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو اعوذ بالله اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نو ګورا دا پسې د سورې نحل پارا نمبر 14 آیت 98 دا سره مرګره. نو ګورئ دا قرآن ته خیر دی لا ضرورت نه اوس دا خبره زمونږ اجازه شوه دا اوبه تازه راوړي دي دا غړي بیا ضعیفه ده. ها ګورئ دا خبره زمونږ اجازه شوه چې
د قرآن د شروع کېدو نه مخکې تعوذ یعنی اعوذ بالله ویل او دغه شان د غصې په وخت کې د شیطان نه د ځان ساتلو نو دغه وختونو کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل غواړي. اوس په دې بس بیا بسم الله الرحمن الرحیم ویل مستحب دي. نو اعوذ بالله یعنی تعوذ چې هغه واجب لازم ده او بسم الله الرحمن الرحیم ویل چې دي هغه مستحب دي یعنی غوړه دې ثواب کار دی. اعوذ بالله کدی ونه نو ګناهګار وایي ځکه واجب دي. دا خبره کې دې شمنتا از د شي کنه نو ځان با اخوا دا دغه کوی نو بوزدلی باندې جوړوي پردلی به جوړوي ښا او پنرتوب سره با دا قرآن دا ختم چې دی دا دور دا وکوي ان شاء الله او ان شاء الله العزیز الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د قرآن خادمان او د قرآن خادمان جوړ شو او دا زمونږ مخدوم شي. موږ د دې خادمان شو موږ د دې پتنګان شو. وہی فرق جو کچھ نہ آئے جس کے عزم و استقلال میں فرق جو کچھ نہ آئے جس کے عزم و استقلال میں راہ حق پہ جو رہے ثابت قدم ہر حال میں. اللہ کامراں جس کی وفا ہو ہر جفا کے سامنے جس کی پیشانی جھکی ہو بس خدا کے سامنے جو غم و اندوہ میں بھی مسکراتا ہی رہے زیر خنجر بھی پیام حق سناتا ہی رہے. حضور مدنی صاحب وہی فرق جو کچھ نہ آئے جس کے عزم و استقلال میں وہی چرچا پا عزم او پا مضبوطی او پا استقلال کی کمی نرازی او پر راہ حق بانی ثابت قدم پاتی شی پا ہر حال کی دیتا مسلمان ہوئی او دیتا دا قرآن خادم ہوئی دیتا دا قرآن خادم ہوئی او دیتا اشاعت التوحید و سنہ ہوئی دیتا اشاعت القرآن ہوئی او کامراں جس کی وفا ہو ہر جفا کے سامنے دا ہر جفا مختا دا وفا چی کامیابی قبل جفائی دا وفائی او جس کی پیشانی جھکی ہو بس خدا کے سامنے چیدہ چا تندے صرف دا اللہ پا دربار کس کرائی بس بل چاہتا نو او جو غم و اندوہ میں بھی مسکراتا ہی رہے چپلولو غمونو کی بیا ہم خاندی زیر خنجر بھی پیام حق سناتا ہی رہے. دا خنجر لاندې هم چې خنجر دی ولا په خېټه اخودي تورې دی ولا په مړی اخودي خو بیا هم دا حق پیغام اوري زیر خنجر بھی پیام حق سناتا ہی رہے. دیتا ہوئی مضبوط مسلمان کلک مسلمان کلک مسلمان. اللہ نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ مترجمہ بسن کے اعوذ ز پناہ حاصلو مام اعوذ ز پناہ حاصلو مام باللہ دا اللہ پنم نو چې دا الله نه ته پناهي غواړې د شیطان پناهي چې شیطان نه ز پناه شم نو الله باندې یا الله نزدک بالله یا بالله د یو الله
اعوذ ز پناه غواړم پناهی حاصلوم بالله دیو الله السمیع العلیم چې هغه اوریدونکی دی هر څه لره اقوالو ټولو هر څه لره العلیم بافعالنا او خبردار دی زمون په ټولو کارونو باندې صرف هغه دی خبردار نور نشته خبردار صرف هغه خبردار دی نور نو مونږ وایو پلان کې پیرو عالم الغیب دی پیغمبرانو عالم الغیب دی پیغمبران وای چې پیغمبر تعلیم الغیب نه وي دا مسلمان څنګه دی نو اعوذ بالله السمیع العلیم د سشینا من الشیطان د شیطان خنزیرنا د شیطان خنزیرنا الرجیم الرجیم چې هغه مرجوم دی مطرود دی مردود دی چې هغه رټلی شوی دی بیا یو دوه خبرې دي تعوذ کې خو چې هغه سورې فاتحې نه وروستو بیا هغه دغه سره بسم الله سره بیا وایو ها اوس بله خبره سورې فاتحه شروع کوو نو سورې فاتحه اوله خبره دا چې دا مکی سورت ده دا ده مکی سورت دویمه خبره دا ها اوس دلته به دا مسله زده کوي هغه مسله دا چې یو صورت په مدینه کې نازل شوی دی نو هغې ته څنګه مکی وي دا سوره فاتحه په اتفاق سره مکی ده خدا خبره یاد وساتئ چې د هجرت نه مخکې کوم صورت نازلي د هجرت مدینه نه مخکې هغې ته مکی وي او چې د هجرت مدینه نه وروسته نازلي نو هغې ته مدني وي لکه اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا دا آیت نازل شوی په مکه کې دی د حجۃ الوداع په موقع باندې خو چونکې د هجرت نه وروسته دی نو دا آیت مدني دی اگر چې په مکه کې نازل شوی خو څه مدني دی ځکه چې د هجرت نه وروسته مسئله دا ده چې اعتبار مرکز لده اعتبار مرکز لده د هجرت نه مخکې مرکز توحید د تحریک اسلام کم مرکز شو هغه مکه نو که پیغمبر علیه السلام به د مکې نه بهر هر ځای کې و خو چې کم آیاتونه او سورتونه به نازلېدل نو هغې ته څه وایي مکي ځکه اعتبار مرکزی توحید لري نو مرکزی توحید سینټر اسلامیک سینټر هغه په هغه وخت کې و مکه د هغه ځینه به اشاعت القرآن والحدیث کېدو اشاعت التوحید والسنه د هغه ځینه به کېدو مکې ای مقام نو اعتبار مکان لده
سنټر لګي. نو د هجرت نه مخکې سنټر مکه و. نو کوم سورتونه آیاتونه چې په نازلېدل هغې ته وایي مکي. او د هجرت نه وروستو د اسلام سنټر هغه بیا و مدینه. نو که آیتونه په مکه کې هم نازل شو خو هغه آیتونه وسو او مدني حساب. ولې ځکه د هجرت نه وروستو سنټر څه وګرځېد؟ مدینه وګرځېد. نو الیوم اکملت لکم دینکم دا آیت چې دی دا د حجة الوداع په موقع نازل شوی دی، د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د وفات نه لږ مخکې. نو په دغه وخت کې دی خو په پیغمبر اسلام په مکه کې و، مکه پته شوه او پیغمبر اسلام خطبه ورکوله په مکه مکرمه او دا آیت نازل شو. نو نازل شوی په مکه کې دی خو حسابي کې مدني. ولې ځکه سنټر مدینه. نو سوره فاتحه مکی ده او کوم خلک چې دا خبره کوي چې دا مدني ده ځکه د هجرت نه وروسته نازله ده، نو هغه د دې نزول ثانی و. هغه د دې نزول ثانی و. او کته چې نزول ثانی له اعتبار ده نبی خو ټول قرآن مدني ده، ځکه پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې د هجرت نه وروسته او د پیغمبر علیه السلام د وفات نه لږ مخکې جبريل راغله او ټول قرآن یې ورته واپس په مخه وړي دور یې ورسره وکړ. نو دا خو بیا ټول قرآن د څه شو؟ مدني شو او مکي نه شو، ټول مدني شو. نو فاتحه که څوک وایي چې مدني ده نو دا په اعتبار د نزول ثاني ده، خو اعتبار نزول ثاني نه ده، اعتبار نزول اول ده. نو د فاتحه اول نزول چې په مکه کې شوی او اعتبار نزول ثاني نه نه نزول اول. دا خبره ازده شوه. ها اوس بل ټایټل ورکړي اسماء الفاتحه، د سورۃ الفاتحه نمونه. اسماء الفاتحه د سورې فاتحه نمونه. یو نوم د سورې فاتحه ده الفاتحه. دا کوم چی ده؟ او به چاري راوړی شي نو کنه ولای چې مو تاسو نه راځي دا خو څه زړی ما اوسه کې جوړ کړی بیا ونه ورغلی لګي دا هو په پکار دي چې تاسو هم ته ډیری نه یخنه کنه. ها اولنې نوم د سورې فاتحه ده الفاتحه. نو دا خو ښکاره خبره ده چې فاتحه اول د شي ته وي او د قرآن پاک اولنې سورت چې هغه سورې فاتحه ده. څنګه ترتیب کې چې په لوح محفوظ کې ده، په څنګه ترتیب باندې چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک کې محفوظ کړی شوی دی، په څنګه ترتیب کې چې په مصاحفو کې لیکل شوی دی، هم په دغه ترتیب کې اولنې سورت کومه ده؟ سورۃ الفاتحه. دا خبره یاد ساتئ. پیغمبر علیہ السلام باندې د سورې علق آیاتونه نازل شوي دي اول،
خود پیغمبر علیہ السلام پسړه کې چې قرآن محفوظ کړی شوی دی نو داسې محفوظ کړی شوی دی لکه څنګه چې نن سبا قاری صاحب دا قرآن یادوي سورې فاتحې نه شروع کړي د بسم الله د بې نه شروع کړي او د الناس پالیسین باندې ختم کړي همدغه شان په دې ترتیب د نبي علیه السلام په زړه کې هم پروت څنګه چې نن سبا د قاری صاحب په زړه کې پروت دی پوهېږې به خبره نو دا ترتیب د سورتونو چې دی نو دا د الله له طرفه دی دا جوړ کړی شوی نه دی ځکه کم آیت او سورت چې به نازل شو نو پیغمبر علیه السلام ته به جبریل ووی چې دا د پلانکي سورت د پلانکي ځای سره لګول پکار دي نو پیغمبر علیه السلام به زید ابن ثابت او دغه شان معاویه رضی الله عنه او دغه شان ابی ابن کعب دا کاتبین نیولي نو دوی به راوغوښتل نو هغې به هغه حصه د قرآن په هغې خپل ځای کې ورکېښوه د پیغمبر علیه السلام په دور کې په سرمنو باندې په هډوکو باندې په یو څه بل څه وخت کاغذ نه د هغه وخت مناسب چې کوم په هغې باندې دا آیاتونه لیکلی شو بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې دا را جمع کړی شو بیا د عثمان رضی الله عنه په دور کې دا مصحف عثماني جوړ شو دا یو لوی تفصیل دی تاریخي خبره ده مونږ کړي هم ده دوه درې پیرې او بهرحال قرآن پاک چې دی نو دا سورې فاتحې ته فاتحه ځکه وایي چې په دې سره د قرآن شروع شوي دا فتحه په معنا د شروع د کولوالو باندې هم لري او فتحه د اول د شي ته هم ویلی کېږي نو اول دی په قرآن کې د دې وجې نه فاتحه ده قرآن پې کولاو شوی دی او دا د دې صورت اسم عالم دی یعنې دا صورت هم په دې پېژندې کېږي سورہ الفاتحه نو دا د دې د پیژنګلو صورت شو دا نوم شو الله ترمذی حدیث سے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ الحمدللہ چې دا ام القرآن و ام الكتاب والسبع المثانی الحمدللہ صورت چې ده نو دا ام الكتاب ده ام القرآن ده او سبع مثانی السبع المثانی نو دا څو نومونه شو فاتحه دویم نوم شو ام الكتاب دریم نوم شو ام القرآن او سلورم نوم شو السبع المثانی او اول مونږ ویلو فاتحه نو پنځه نومونه شو دا څو نومونه شو پنځه ګورئ ځان پوه کړئ ام القرآن دې ته ولې وایي ځکه هم اول د شي ته ویلی کېږي نو سورې فاتحه دې ته اول مقام حاصل دی په قرآن کې او په قرآن کې اول نه دی دویم دا چې اصل ته وایي وایي اصل ته او دا د قرآن پاک د ټول قرآن پاک خلاصه ده دا د قرآن پاک خلاصه ده نو دا د هغې اصل شو د ټول قرآن لکه څنګه چې د مور په خېټه کې ماشوم پروتي نو دغه شان دا فاتحه ام القرآن او ام الکتاب ده یعنې دا ټول قرآن د دې فاتحې په خېټه کې پروت دی
نو یو نوم تاسو ته تیر شو فاتحه د هغې وجه تسمیه ذکر شوه دویم ام الکتاب ام القرآن د هغې هم وجه تسمیه ذکر شوه او څلورم سبع المثانی السبع المثانی د دې ته وجه تسمیه السبع کې معنی و او مثانی کې معنی مکرر بار بار ویلې شي نو دې سورې فاتحه ته سبع مثانی وایي یعنی هغه و آیاتونه چې هغه بار بار ویلې کېږي مکرر نو دا بار بار نه ویلې کېږي په هر مانځه کې هر رکعت کې موږ سورې فاتحه نه وایو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا هغه سړي د سره مونږ نشته چې هغه سورې فاتحه ونه وایي په مانځه کې نو د منفرد دپاره چې ځان لمونځ کوي او د امام دپاره سورې فاتحه ویل واجب دي لازم دي بغیر فاتحې نه مونږ نه کېږي ها چې په امام پسې ولاړې نو د امام صاحب په نسبت باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې سورې فاتحه په مقتدی باندې نشته ځکه قراءت الامام قراءت المقتدی د امام قراءت د مقتدی قراءت ده نو چې په امام پسې ولاړې نو بیا به سورې فاتحه نه سورت بام نه او چې ځان لمونځ کې یا امام نو بیا به دا وی بغیر د دې نه مونځ نه کېږي بہر رکعت کی بس سورہ فاتحہ ہوئے ہاں امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی کہ منفرد دا مقتدی چې ده نو هغه به هم سورہ فاتحہ ہوئے صحیح شو خو به هر حال سورہ فاتحہ په هر آیت کې ویل کېږي د دې وجې نه دې ته السبع المثانی وایي دا و آیتونه مکرر دي نو ځکه ورته سبع المثانی وایي دغه شان چې دی نو دا جمع ته هم ویلی کېږي ام القرآن ام الکتاب چې دی ته وایي نو چونکې دا قرآن پاک جامعات الاحکام دا د الله تعالی بلکې جامع القرآن دا ټول قرآن په ځان کې را جمع کړی دی د دې وجې نه ته ام القرآن او ام په دې دا کوپړې نه ده دې کې دا پرده ده کور دی په کور کې دننه دا مازغه الله ایښودي دي دا به کې پراته دي دغه کور چې دی دې ته ام الدماغ وایي دا د دې دماغ مور ده د هغې په خېټه کې دا دماغ پراته دي پوهېږئ نو د دې وجې نه دغې ته ام الدماغ وایي نو دغه شان ام القرآن یعنی سورې فاتحه ځکه ټول قرآن پکې دننه پروت دی او که موږ سوچ وکړو نو سوچ موږ وکړو نو تاسو ته دا ویلی شوي دي چې په قرآن پاک کې مرکزی مضامین څلور دي بلکې موږ به درې واخلو توحید رسالت او قیامت قرآن خو د رسالت سره په خپله ملګری دی صداقت القرآن خو اصل کې درې شو رسالت او قرآن یو دی توحید رسالت او قیامت نو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دا توحید شو او ایاک نعبد و ایاک نستعین وسرا دا توحید شو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم او ایاک نعبد و ایاک نستعین دا توحید شو او اهدنا الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیہم دا رسالت شو زکا اغا منعم علیہم اصل کی پیغمبران دی نو دا پیغمبران چی دی دا پاکی رسالت شو
او دا مخکې چې کوم آیت پاتې شو مالک یوم الدین نو دا قیامت شو. نو د قرآن کم مرکزی مضامین چې دي هغه په سوره فاتحه کې جمع دي. نو د دې وجنا دا ام القرآن ده، ام الكتاب ده. او نو موږ څو نومونه وې؟ فاتحه، ام القرآن دوا، ام الكتاب درې، او سبع من المثانی څلور. دا نمونه دا د چاري د سوره فاتحه. ها سوره فاتحه کې ګورم اصل کې په سوره فاتحه کې خو شپږ مضامین دي، دا ورستو موږ ذکر کوو. خو اسماء د فاتحه کې یو نوم تاسو ذکر کوسو، سوره فاتحه، ام الكتاب، ام القرآن، او سبع المثانی، یعنی هغه و آیاتونه چې مکرر ویل کی. دا وشو څلور نومونه وشو. پنځم نوم چې دی هغه دی الصلات. د سورې فاتحه پنځم نوم چې دی هغه دی الصلات. اوس دیتا صلات ویل نظام طور حدیث شریف کی راضی چې قسمتی صلات یا قسمت الصلات بیني و بین عبدي. الله وی ما د خپل ځان او د خپل بنده په منځ کې دا مونږ چې دی نو دا مې نیم کړی دی. نو دا مونږ دې څه ته ویلی دی؟ الصلات. دا سورې فاتحې ته ویلی چې دا سورې فاتحه چې دا الصلات، نو دا ما د ځان او د خپل بنده په منځ کې نیم کړی دی. نو چې بنده وی الحمدلله رب العالمین، نو الله وی زما دې بنده زما لوی بیان مجدنی عبدی. الرحمن الرحیم وی اثنا علی عبدی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اثنا علی عبدی. زما بنده زما ثنا صفت بیان. چې کله دا بنده وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله وی هذا لی ولی عبدی. دا نیم زما ده نیم زما ده بنده ده. زما بنده به زمانه مدد غواړي، زمانه به سوال کوي، زما عبادت به کوي، او زه به د هغه عبادت قبلوم او د هغه سوال نه به قبلوم او جنت ته به بیایم. او چې بیا وی اهدنا الصراط المستقیم د اخره پورې، نو الله وی هذا لعبدی ولعبدی ما سأل. دا زما د بنده یې صدا او زما بنده چې څه وغوښتو مولا ورکړو چې هغه هدایت. نو دې ته وایي سورة الصلات. نو بل نوم شو الصلات. د سورې فاتحې بل نوم موږ زده کو چې هغه دی سورة الصلات. الله ها سورة الصلات. شپږم د دې نوم دی الحمد. سورة الحمد ځکه چې په دې کې د الله ثنا صفت بیان شي. اووم نوم د دې دی قرآن عظیم. قرآن عظیم ځکه دا د ټول قرآن خلاصه ده. او اتم نوم د دې دی شفاء. شفاء
سوره شفا. نو پدې کې د جسمانی او د روحانی ټول مرزونو شفا ده. د دې وجه نه دیتا سوره شفا وي. الله تعالی د دې په دم و غیره سره منګه د جسمانی مرزونو نام خلاصي او د روحانی مرزونو نام خلاصي. روحانی مرزونه خو په دې ختم شي چې منګه دا وایو او منګه ته ګورو عمل وکړو. نو موږ ته توحید خولنه، نو روحانی مرض څه شو؟ شرک، کفر، بدعت وغیرہ څه شو؟ ختم شو. مادي امراض زمون خکې چې موږ وایو او پازانو پوکو او یا پوبو او بسکو او دم پکو چوپ پکو، نو بس پدې سره الله موږ شفا راکړي. نو دی وجنه دا سورې شفا ده. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پہل فاتحہ تیم و سورہ فاتحہ کے پہل فاتحہ تے و سورہ فاتحہ کے شفاء لکل و سورہ فاتحہ کے شفاء دا دس شفاء دا لکل دائن د هر مرض. سورہ فاتحہ کې د هر مرض شفا ده. یو نو منګه وې شفا، نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي لکه دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرمایل کہ فی فاتحۃ الکتاب شفاء لکل داء. فسورہ فاتحہ کې د هر مرض لپاره دوايي ده. نو پته ولګی دا چې په سورہ فاتحہ کې شفا ده. دغه شان دیتا په دې باندې ساخت تعویذ کول دم وغیرہ. بل نوم دے الرقیہ. سورہ فاتحہ کی دا نو پدې کې سورہ الرقیہ پدې کې شفا دا. رقیہ دم توړل کی پدې باندې چې صدم کې نو الله یې خکې. الله یې خکې. دغه شان دې ته سورہ شافیہ وایي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي وما یدریک عنها رقیہ. تا تصفت دا سورہ فاتحہ د دم صورت ته پدې باندې چې صدم کې نه الله خکې. لکه هغه د قبیله هغه سردار چې مار یا لړم چې چلے وو او واقعا تاسو ته یاد نه مسلم شریف کې حدیث ده. صحابه کرام له هغه ډوډۍ ور نکړه او بیا چې هغه سردار لړم وچی چو یا مار وچی چو نو دی پسی بیا لاړه حالکه دا ډېر ښایسته کسانو چې هغه باندې دم کو. نو هغه په سورې فاتحه باندې دم کو نه خشو. نو الرقیہ دغه شان دې ته سورې واقعہ هم وایي. واقعہ
ځکه چې دا د دنیا او د آخرت د کامیابی لپاره پوره صورت دی ځکه ورته وافیه وایي دغه شان په دې کې برکتونه او سعادتونه دي ډېر زیات برکتونه او سعادتونه دي په دې کې ډېر زیات نو سورې واقعه انوار او برکات په دې سره میلاویږي علما لیکي چې دا سحر د سنتو نه وروسته یو څلوېښت پیرې اول بسم الله ویل بیا درود په اول او په آخر کې او یو څلوېښت پیرې دا سورې فاتحه ویل د څلوېښتو ورځو پورې چې په اوبو باندې دمې او مریض ته په مریض باندې اسکې نو هغه مریض الله ښه کوي ګورئ چې سهار سنت وکې فرض دلانه کړي نو په مسله کې نه بس اوبه ځان ته کېنه اول وایا بسم الله الرحمن الرحیم بیا درود وایا اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه یا د مانځه درود وایا یا د قوایا اللهم صل وسلم على محمد دا درود شریف ته چې دا درود دی او بسم الله دی نو بیا یو څلوېښت پیرې سورې فاتحه وایا سورہ فاتحه یو څلوېښت پیرې وایا نو بیا بس وروسته بیا درود شریف وایا او چې دا دی وی نو بس کمی وبچی تا ته پرتی دی پاغې داسې چوپ کا او بیا یې مریض لور کا څلوېښت ورځو پورې به دا کار کوي الله به یې ښه کوي الله به یې ښه کوي دا د الله صورت دی نو عقیده صحیح ساته چې دا د قرآن صورت دی او الله رب العزت که غواړي نو دا کار به کوي چې نه غواړي نو په زور کې موږ نشو کولی خو یا الله سبب دی موږ اختیار کو اوس په دې کې اثر ورځون کېږي اللہ دا سورہ فاتحہ دا فضیلت مبارکه یو حدیث داوری کوي پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو خو دغه شو چې ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې سکسان د نبی علیہ السلام مرګري یو علاقه تلاړل هغه علاقه د عربو علاقه وه دی هغو ته سره روټۍ وې چېرې مونږ وږي شوي یو نو هغوی انکار وکړو نو دې لږ اخوا لاړل بیا د دې یو سردارو هغه موزي څه شي چې چلی و نو هغه لاړل په دې پسې وی زمونږ یو سردار دی او هغه مار یا لړم چې چلی دی هل معکم من دواء او راق تاسو کې څوک طبیب ډاکټر دم کوونکی شته که نشته
نو صحابه کرام وی تاسو موږ له روټي نه راکړي نو هغه بیا خیر بيزيم ور کړی خو هغه چې کله هغه دم کو په سوره فاتحه باندې نو هغه سره خوش بیا چې رال پیغمبر علیه السلام ته حل وی نو پیغمبر علیه السلام وی وما ادراک انها رقیه وما ادراک او تاسو پته نشته چې دا د دم صورت په دې باندې دم اول کوا نو یو فضیلت دا شو دویم فضیلت دا دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په مانځ کې سوره فاتحه ونشو نو هغه مونږ لري شي دریم فضیلت دا دی کوم چې ما تاسو ته وې چې الله وی قسمت الصلاه بیني وبین عبدي نصفين ولعبدي ما سال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي کله چې بنده وای چې الحمد لله رب العالمين نو الله وی حمدني عبدي زما بنده زما ثنا صفت بیان کړو او کله چې وای الرحمن الرحیم نو الله وی اسنا علی عبدي زما دې بنده زما ثنا بیان کړه او کله چې بنده وای مالک یوم الدین نو الله وی مجدنی عبدی زما دې بنده زما لوی بیان کړه او کله چې وای الله کله چې وای یا کنا عبدو یا کنا نستعين نو الله وی هاذا بیني و بین عبدی دا زما او زما د بنده په منځ کې مشترک ده او چې کله دا وای ها اول عبدی ما سأله او زما د بنده لپاره غسری چې دا وغوښتو او کله چې وای اهدنا الصراط المستقيم د اخره پورې نو بیا الله وی هاذا لعبدی ولعبدی ما سأله هاذا لعبدی ولعبدی ما سأل دا زمانہ بنده دی او زمانہ بنده د اپار هغه دی چې د سو وغوښتل نو دای بل فضیلت شو الله بل فضیلت دا نه چې پیغمبر علیہ السلام فرمائی والذی نفسی بیدی زما دی پاغ ذات بانی قسمی چی داغا پا قبضہ کے زما سالے ما انزلا پی التورات ندے نازل کرشے پا تورات کے ولا پی الانجیل او نپا انجیل کے ولا پی الزبور او نپا زبور کے ولا پی الفرقان او نپا قرآن کے مثلها د دې پشان صورت پیغمبر علیہ السلام قسم خوري چې زما دې په هغه ذات باندې قسمی چې هغه په قبضه کې زما ساره چې د سوره فاتحه پشان صورت نه په انجیل کېشته نه په تورات کېشته نه په زبور کېشته نه په قرآن کېشته نو په قرآن کې وشته خو مطلب بل صورت د دې بشان نشته دا مطلب خوښ قرآن کې وایي 114 سورتونه دي کنه خو صرف دا یو صورت چې دا پکې ده د دې بشان په قرآن کې بل صورت دا به عظیم صورت وانه شي ته پوه شئ بل فضیلت ولې کوي ابو سعید خدری رضی غالبا سعید ابن معلا دا بل صحابي
دے فرمائی دا سیرا تخکاری چې سید ابن معلا دے درکه که دا نوم ما غلط کړو بیا به انشاءاللہ سبا ټیک کو خو هغه فرمایي وایي زه جمعات ته رالم نو پیغمبر علیه السلام ما ته وفرمایل چې لأعلمک سورة من اعظم سور فی القرآن زه به تا ته په قرآن پاک کې یو عظیم صورت وښیم وی چې کله بیا پیغمبر علیه السلام د جمعات نه رخصتېدو نو ما ورته وریاد کړل چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ما ته صورت ویلی و چې زه به ته عظیم صورت ښیم تاسو ونه وی وی الحمدلله رب العالمین دا عظیم صورت دی په قرآن پاک کې او هي السبع المثاني او القرآن العظيم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته دا هغه لوی قرآن دی چې الله مال راکړي سورہ فاتحه ذهن ته خبره ورسېده دا هغه عظیم صورت ته دا هغه عظیم صورت ده خو اوس بل یو نومو د سورې فاتحه مې زده کړي دیتا سورې کنز هم وایي کنز خزانه ته وایي او دا د قرآن پاک یو لویه خزانه ده او پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې دا د الله په هغه خزانو کې دا کم چې د عرش نه لاندې دي سورہ کافیہ ورته هم وایي دغه دا کافی دی سورہ تعلیم المسأله ورته هم وایي سورہ التعلیم المسأله او دې ته سورہ التعلیم المسأله ځکه وایي چې الله رب العزت منتا په دې صورت کې د سوال کولو طریقه هوړي د تعلیم راکړي چې تاسو زمانه چې غواړئ نه هدایت غواړئ ښځې مه غواړئ اولاد مه غواړئ پیسې مه غواړئ کوټۍ مه غواړئ هدایت بس په دې هدایت کې اولاد هم دی صالح په دې هدایت کې ستا مناسب د دنیا کور هم دی په دې هدایت کې جنت هم دی په دې هدایت کې هر څه دي مه غواړه اولاد بعضې خلک وایي که نه وایي هر څه چې وي خو چې خدای وله زوی ورکړي نو زوی نو هغه زوی بیا د عزت جنازه وباسي څه زوی شو دا هم زوی دی بل ورځ په هزاره کې یو هلک مړ دی په موټر سایکل باندې داسې ښکلی هلک پلار یې چې ته بهر او وایي چې ترونه به ورته نصیحت هم کوو چې هلکه داسې ګرځه مو خوا دې خوا که نه نو دا د پلار او مور دپاره څومره غم جوړ شو دا خو د هغه وخت راغلی و خو ده چې د کرتوت خو پکې ملګري دي پوه نه شو او هغه یو چې د هغه په کومه کې وایي پروت دی مخې ته چې کم ناست هغه وایي هم ښه نه لګي چې د آخرت وایي خو بهرحال الله دې جوړ کړي الله دې ورته شفا ورکړي خو اولاد خو هغه اولاد دی چې هغه تابعدار اولادي نو اسم غواړه الله وی زمانه هدایت غواړه اهدنا الصراط المستقیم بس دا هر سدي
دا ستا کوټۍ ده پوهېږم خبره دا ستا دوبۍ ده که نه دا ستا هر څه دي خو هدایت غواړه نو دی وایي نه زما خو یو کروڑ پکار دي کوټۍ پکار ده ورسره بورۍ پکار ده او دغه شان دا خلق چې پکې دغه ښودې کندو د کندو مورۍ پکار ده چې هغه مورۍ پې اور ولمه ډکه شي کندو ډک شي ډک که نه پوهېږې په خبره نو دی دا شی غواړي الله وایي نه زمانه هدایت غواړئ زمانه د ایمان سوال کوئ زمانه د هدایت سوال کوئ تعلیم المسأله د درخواست کولو طریقې خو ولیده بېوقوفو دا څه کوئ په څه ورپسې په مالو دولت ورپسې شوئ په ښځو بچو ورپسې شوئ هدایت وغواړئ هدایت کې دا ټول دنده دي الله دا سورہ فاتحه خواب اوس سورہ فاتحه کې شپږ مضامین ذکر شي دا ځان سره ولیکئ شپږ مضامین الحمدلله دا توحید دی دغه شان رب العالمین پدې کې ربوبیت باری تعالی دې او پدې کې رسالت هم دې دا ولي کوي الحمدللہ کی توحید دے او خالقیت دا باری تعالی هم دے او رب العالمین کی ربوبیت دے او رسالت دے چې د ټولو کائناتو مربی آغا دے یو الله او رسالت پکې هم ده زکات چې الله تعالی د جسمانی تربیت سره سره الله رب العزت د پیغمبرانو په ذریعہ باندې د دې انسانانو روحاني تربیت هم کوي رسالت پکې راغله رب العالمین کی رسالت هم راغله اور ربوبیت د باری تعالی به هم راغله دغه شان الرحمن الرحیم او مالک یوم الدین پدې کې تصرف باری تعالی مالکیت باری تعالی او دغه شان نفی شفاعت قهری او قیامت دا پکې ټول رالو دغه شان ایاک نعبد دا احکام دي ایاک نستعین دا هم احکام دی صراط مستقیم هم احکام او صراط والذین دا انعمت علیهم دا رسالت شو او احوال مقرین هم شو چې کوم خلق دا الله د توحید اقرار کوي ناغا الذین انعمت علیہم دی او غیر المغضوب علیہم دا احوال منکرین شو غیر المغضوب علیہم دا احوال منکرین شو مغضوب او ضالین